الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو كما قال الله تبارك وتعالى. محترم حضراتو کتونکو زمون نننې کلیپ چې دی دا د مانځه متعلق دی او بیا خاص کر زمون په دې معاشره کې د نوجوانانو او د ملګرو ورونو اکثر څه غلطیانې داسې راځي چې هغه غلطي چې کله په مانځه کې وشي نو ملګري کنفیوز وي چې اوس آیا دا مونځ دوباره وکړم مونځ مات کړم څه وکړم. نو په هغې کې نننی ټاپک چې کوم دی نننی موضوع چې کومه ده دا د سجده سهوي په باره کې دی چې مانځه کې د انسان او د مسلمان نه څه غلطي راشي نو آیا دا غلطي به څنګه کور کېږي دا به څنګه کور کوو. نو دا خبر ځان سره یاد ساتئ سجده سهوه په کومو حالاتو کې په مزګزار باندې سجده سهوه واجب کېږي هغه 5 څیزونه دي. دا 5 څیزونه خپل په ذهن کې کېږدي نو ان شاء الله تعالی په مانځه کې بیا به هیڅ چرې هم شک او شبهات د خبره نه ځي. په هغې کې اولنی څیز چې کوم دی چې کله هم په مانځه کې د یو ورور مسلمان نه په مانځه کې د هغې نه واجب پاتې شي. واجب خو پیژنئ که نه لکه مانځه کې دننه چې کوم 14 واجبات دي او بیا په هغه کې څه شی دی واجب سورة الفاتحه لوستل واجب دي. اوس که یو ملګري نه سورة الفاتحه پاتې شي یرشي دي یا د سورة الفاتحې نه مخکې سورت وي د واجب مخکې رستو کې ټیک ده یا دغه شانتي یو ملګری دی په مانځه باندې ولاړ دی او هغې نه په ډک رکعتونو کې کم رکعت چې ډک وي مثلا هغه سره سورت ویل ضروري وي او دنه سورت ویل لیر شي او ډایرکټ رکوع له لاړ شي یا د سورة الفاتحې په ځای باندې بل الفاظ وي په صورت لکه تشهد وي یا د دې ملګري نه لنډه قاعده هېره شي لنډه قاعده هېره شوه پاڅېده یا په لنډې قاعده کې دننه ناست دی خو په لنډې قاعده کې د تجاوز وکړو عبده ورسوله نه وروسته اللهم صل علی وویل. خو دې کې دا یو خبره قابل غور ده چې اللهم صل چا وویل نو په هغې باندې سجده سهوه نشته دی. سجده سهوه په هغه صورت کې دی چې کله ملګری دې حرف ته راورسي چې محمد ته راورسي اللهم صل علی محمد چې ووایي نو په دې باندې سجده سهوه بې واجبه ده. نو دریم نمبر سیز چې په کومو سیز واجب باندې په مسلمان په مانځه کې دننه سړي باندې سجده سهوه واجبېږي لکه مانځه کې دننه واجب دی چې اخکاره منځونو کې به ته اخکاره منځ وایي د امام دپاره او په پټو سرو منځونو کې به ته به منځ په پټه باندې وایي. اوس که یو ملګری دی د امامتۍ منځ کوي او هغه مازدیګر مانځه له ولاړ دی او خیال بدل شي او قرات په زوره باندې شروع کړي بیا وروستو نو ورله ملګري فتحه ورکړي دی غلی شي خو چې ده ویلی وي نو دی به هم سجده سهوه کوي. دغه رنګې یو سړی دی هغه په مانځه کې ولاړ دی دوی قنوت ویل واجب دي که نه دوی قنوت تیر شي دا تیر شي او رکوع له لاړ شي نو په دې ټولو حالاتو کې ملګري باندې به سجده سهوه واجبېږي او سجده سهوه طریقه کار د سجده سهوې دا دی چې کله موږ او تاسو ټول مونځ کمپلیټ کو پوره کو او کله چې آخري قاعدې له کینو که آخري قاعده تشهد ته چې کله کینو ټیک شو نو کله چې تشهد ته کېناستو نو موږ به مونځ ووایو د التحیات لله نه والا تر عبده ورسوله پورې به موږ مونځ ووایو. امام دپاره هم دی د زنانه دپاره هم داسې ده او د مقتدي یو سړی یوازې مونځ کوي د هغې دپاره هم دغه حکم دی. نو دی چې عبده ورسوله پورې مونځ ووایي نو دی به یو طرف ته سلام وګرځوي چې کله یو طرف ته سلام وګرځوي ټیک شو که دی امام وي نو دا سلام به په زوره باندې ووایي السلام علیکم ورحمت الله چې شاته ملګرو ته پته ولګي او که دی یوازې په مانځه کې وي نو غلی به سلام ګرځوي عادت موافق د هغې نه وروسته 2 سجدې به وکړي چې کله 2 سجدې وکړي ټیک شو او د هغې نه وروسته بیا به تحیت نه شروع کړي او دعا سلام به یې وګرځوي. بالفرض و تقدیر که یو سړي نه په دا په دې اخیرنۍ قاعده کې هم دا خبره یېره شوه
او هغه اللهم ربنا هم وویل او بیا ورته رستو را یاد شو چې لکه زمانه خو مانځه کې داسې غلطي شي او د هغه غلطۍ د وجې نه په ما باندې سجده سهوه واجب شي وه. اوس به څه کوې؟ نو اوس بیا هم د یري خبره نه ده، دین ډیر اسان دی. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک هم وایي ما جعل الله فی دینکم من حرج، الله وایي ستاسو په دین کې په تاسو باندې ما څه داسې څه برډن نه دی اچولی چې یاره یو حکم تاسو باندې برډن شي، تاسو باندې هغه څه شي بوج شي. نو د دې اسان حل دا دی چې هیڅ به نه کې په دغه ټی کې به هم که تا دواړو طرفونو ته سلام ګرځولي خو د ځای نه پاسېدلی نه وي او په ځای لا ناست یي، نو بیا به دوه سجدې وکړې بیا به تحیت نه مونځ شروع کړې، بس ستا مونځ کمپلیټ شو. نو انشاءالله تعالی په دغه طریقه باندې چې کوم دی زمونږ نننی کلیپ چې و هغه د سهوې په باره کې و، او انشاءالله تعالی آینده به هم داسې مختصر کلیپ زمونږ دا ټول میاشت چې کوم دی دا د مانځه په باره کې به انشاءالله مختلف مسایلو باندې به خبره کوو. جزاک الله خیره.